د اډوانسډ ایکسل په 18م درس کې په ډیټابیس فنکشنز باندې کار کوو. ډیټابیس فنکشنز ته د ایکسل اولډ سکول فنکشنز هم ویل کیږي ځکه دا فنکشنز تقریبا له 2000 ایکسل نه را پدې خوا شتون لري. د ډیټابیس فنکشنز لپاره که زه په فارمولا سټیپ باندې کلیک کم، ګورئ دلته د ډیټابیس فنکشنز لپاره کوم ګروپ نشته، خو که په دې انسرټ فنکشن بټن باندې کلیک کو د دې ډراپ ډاون په واسطه کولی شو چې د ډیټابیس فنکشنز ګروپ وګورو. ګورئ په ډیټابیس ګروپ کې یو څو محدود فنکشنز دي خو ډیر مؤثر کار کوي. لومړی په ډیګیټ فنکشن باندې کار کوو. د ډیګیټ فنکشن هم د وی لوک اپ فنکشن په شانتي کار کوي، خو دواړه فنکشنز د یو بل خلاف یو څه محدودیتونه او یا لیمیټیشنز لري. په وی لوک اپ فنکشن باندې مو د ایکسل بیسکس په دریم درس کې په تفصیل سره کار کړو. که چیرته د وی لوک اپ فنکشن په واسطه د یو ډیټا سیټ نه ریکارډز لوک اپ کوو، نو د لوک اپ ویلیو باید همیشه په دې لومړني کالم باندې پرته وي. خو د ډیګیټ فنکشن بیا دا لیمیټیشن یا محدودیت نه لري. مثلا زه د منیجر نیم په بنا باندې غواړم چې دا ډیټا لوک اپ کړم، نو په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي د ډیګیټ فنکشن راواخلم، په ډیټابیس ارګومنټ کې باید مکمل ډیټا سیټ د کالم هیډر سره ورته انتخاب کړئ. نو دا مکمل ډیټا سیټ ورته انتخاب کړم، کومه ورکوم. په فیلډ ارګومنټ کې ورته د کالم نمبر هم ورکولای شي. مثلا زه غواړم چې د کنټری کالم نه راته ډیټا راواخلي، نو کنټری ما سره دوهم کالم ده. په فیلډ ارګومنټ کې ورته 2 ټایپ کړم، کومه ورکوم. خو د ډیګیټ فنکشن په کرایټیریا ارګومنټ کې باید همیشه ها کالم ورته انتخاب کړئ چې هغه یونیک ویلیوز ولري. که چیرته ډوپلیکیټ ویلیوز ولري، بیا به د ډیګیټ فنکشن د هاش نم ایرر ورکوي. مثلا په کرایټیریا ارګومنټ کې ورته دا سیلز انتخابوم، قوس بند انټر. ګورئ دلته مې ورته هیڅ هم نه دی لیکلي، نو د ډیګیټ فنکشن به راته د هاش نم ایرر راکوي. که چیرته په دې سیل کې زه ورته حیدر علي ولیکم، انټر، ګورئ دلته به راته دا ویلیو راواخلي. د وی لوک اپ فنکشن په خلاف د ډیګیټ فنکشن محدودیت دا ده چې که چیرته په دې کالم کې چې ما ورته په کرایټیریا کې انتخاب کړی د ډوپلیکیټ ویلیوز موجود وي، بیا به راته د ډیګیټ فنکشن د هاش نم ایرر راکوي. خو د وی لوک اپ فنکشن له ډوپلیکیټ ویلیوز نه صرف لومړی ویلیو رااخلي او باقي ټولې ویلیوز اګنور کوي. مثلا که زه دا ویلیو کاپی کړم، کنټرول سی، دلته بیا پیسټ کړم، کنټرول وی، ګورئ د ډیګیټ فنکشن به راته د هاش نم ایرر راکوي. کنټرول زیډ. د ډیګیټ فنکشن بل ښه والی دا ده چې د اپراکسیمیټ میچ سره هم کار کوي. مثلا که د شمس مخلص پر ځای زه ورته صرف شمس هم راواخلم، انټر، ګورئ دلته به راته صحیح نتیجه راوباسي. او همدارنګې وایلډ کارډز هم ورته استعمالولی شو. مثلا که د پاچا خان دپاره زه ورته په دې سیل کې پی ای ټایپ کړم او 3 ځله کوېشن مارک ټایپ کړم، انټر، ګورئ دلته راته د پاچا خان دپاره دا ویلیو راویسته. یا که د قدرت فیضان دپاره زه ورته په دې سیل کې کیو یو ټایپ کړم او اسټریسک ورکړم، انټر، ګورئ د قدرت فیضان دپاره راته دا ویلیو راویسته. د کانټیننټ دپاره په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډیګیټ فنکشن راخلم، په ډیټابیس کې به ورته همدا مکمل ډیټا سیټ انتخاب کړم، کومه. په فیلډ ارګومنټ کې دا ځل د کالم نمبر پر ځای ورته ډبل کوټیشنز ورکوم، کانټیننټ، بیا ډبل کوټیشنز، کومه. کرایټیریا کې به ورته بیا همدا سیلز انتخاب کړم، قوس بند، انټر، ګورئ دلته راته د قدرت فیضان دپاره دا ویلیو راویسته. او همدارنګې د ریوینیو دپاره په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډیګیټ فنکشن راخلم، په ډیټابیس کې به بیا ورته همدا مکمل ډیټا سیټ انتخاب کړم، کومه. په فیلډ ارګومنټ کې د ریوینیو دپاره دا سیل انتخابوم، کومه. او په کرایټیریا کې به ورته بیا همدا سیلز انتخاب کړم، قوس بند، انټر، ګورئ دا ویلیو یې راته راویسته. او همدارنګې د پرافیټ دپاره په دې سیل کې بیا ورته چې مساوي ډیګیټ، ډیټابیس کې به ورته دا مکمل ډیټابیس انتخاب کړم، کومه. په فیلډ ارګومنټ کې ورته د پرافیټ کالم دپاره 5 ټایپ کوم، کومه. کرایټیریا کې به ورته دا سیلز بیا انتخاب کړم، قوس بند، انټر، ګورئ دا عدد یې راته راکړه. اوس که دلته ورته شاز خان راواخلم، انټر، ګورئ مکمل د شاز خان ریکارډ به راته راخلي. یا که د شاز خان پر ځای ورته عبدالوهاب راواخلم، انټر، ګورئ د عبدالوهاب مکمله ډیټا به راوباسي. د ډیګیټ فنکشن بل محدودیت دا ده چې نشو کولی له یو ډیټا سیټ نه په یو وخت کې له یو نه زیات ریکارډز راوباسو.
مثلا که زه دلته وغواړم چې د طارق وسیل ریکارډ دې هم راته راکړي، په دې سیل کې ورته طارق وسیل ټایپ کوم، انټر. په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم، دا ریفرنس ورته انتخاب کړم F4. دا ریفرنس هم ورته انتخابوم F4. په ریفرنسز باندې مو د ایکسل بیسکس په لومړني درس کې په تفصیل سره کار کړو. انټر. دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم، دا ریفرنس هم ورته لاک کوم F4. دا ریفرنس به انتخاب کړم F4. انټر. په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم، دا ریفرنس به ورته لاک کړم F4. دا سیل هم ورته لاک کوم F4. دا ریفرنس به هم لاک کړم F4. انټر. په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم، دا ریفرنس به انتخاب کړم F4. دا ریفرنس به انتخاب کړم F4. انټر. اوس که دا مکمل سیلز انتخاب کړم او د لاندې رو ته هم ډریګ کړم، ګورئ دلته هم راته همدغه ویلیوز راواخیستې. که په دې سیل کې زه یو ډبل کلیک کړم او په کرایټیریا ارګومنټ کې ورته دا سیل هم انتخاب کړم انټر، ګورئ دلته به راته د هیش نم ایرر راکوي. همدارنګه که په دې سیل کې یو ډبل کلیک کړم، د کرایټیریا ارګومنټ کې ورته دا سیل هم انتخاب کړم انټر، دلته به هم راته د هیش نم ایرر راکوي. خو د ویلو کپ فنکشن په واسطه کولی شو چې په یو وخت کې له یو ډیټا سیټ نه له یو نه زیات ریکارډز راواخلو. په دې مثال کې د ډیټابیس فنکشنز په ډي کاونټ، ډي کاونټ A، ډي من، ډي ایوریج، ډي سم، ډي میکس، ډي پروډکټ او ډي ور فنکشنز باندې کار کوو. لومړی ورته د مکمل ډیټابیس یو نوم ورکوم، دا مکمل ډیټابیس به انتخاب کړم، په دې نیم باکس کې کلیک کوم، دلته به د مکمل ډیټا ته د MP ډیټا نوم ورکم انټر. اوس په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډي کاونټ فنکشن راخلم، په ډیټابیس کې ورته هماغه نیم ورکوم MP ډیټا کوما. په فیلډ ارګومنټ کې مثلا زه غواړم چې د ایئر کالم راته کاونټ کړي چې مکمل څو ریکارډز دي. د ایئر کالم دپاره ورته 4 ټایپ کوم ځکه 4م نمبر کالم ده کوما. په کرایټیریا ارګومنټ کې به ورته دا دوه سیلز انتخاب کړم قوسبند انټر، وایي چې په دې مکمل ډیټا سیټ کې دومره ریکارډز دي. خو اوس که په دې سیل کې زه ورته 2019 ټایپ کړم انټر، ګورئ دلته یې راته 0 راکړه ځکه ما ورته د ایئر کالم انتخاب کړی ده، خو په کرایټیریا کې ډیپارټمنټ لیکل شوی ده. که د ډیپارټمنټ پر ځای زه ورته ایئر ټایپ کړم انټر، وایي چې د 2019 کال دپاره 88 ریکارډز دي. که یو څوک وایي چې دغه قسم ریزلټس خو د کاونټف او کاونټفس فنکشنز په واسطه هم راخیستلی شو، مثلا په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي د کاونټفس فنکشن راواخلم، په کرایټیریا رینج 1 کې ورته د ایئر کالم مکمل انتخاب کړم کوما، او په کرایټیریا 1 کې ورته همدا پورتنی سیل انتخاب کړم قوسبند انټر، ګورئ هماغه 88 راته راکړه. خو که زه غواړم چې د 2019 او 2014 کلونو ریکارډز دې راته شمیر کړي، په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم، د دې اخرني قوس نه مخکې ورته یو کومه ورکوم، په کرایټیریا رینج 2 کې ورته بیا د ایئر کالم انتخاب کړم کوما، او په کرایټیریا 2 کې ورته دا سیل انتخاب کړم انټر، ګورئ دلته راته 0 راکړه. که په دې سیل کې زه ورته 2014 هم ورکم انټر، ګورئ بیا به هم 0 راکوي. نو د کاونټ افس، من افس، ایوریج افس، سم افس او ماکس افس فنکشنز له یو کالم نه له یو نه زیاتې کرایټیریاز نه قبلوي، خو د ډیټابیس فنکشنز د یو کالم دپاره د یو نه زیاتې کرایټیریاز هم قبلوي. مثلا په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي بیا د ډي کاونټ فنکشن راواخلم، په ډیټابیس کې ورته هماغه د MP ډیټا راخلم کوما، په فیلډ ارګومنټ کې ورته د ایئر دپاره 4 ټایپ کوم کوما، او په کرایټیریا ارګومنټ کې ورته دا 3 واړه سیلز انتخاب کړم قوسبند انټر، وایي چې د دې 2 کلونو دپاره په دې ډیټا سیټ کې دومره ریکارډز دي. په کاونټ او کاونټي فنکشنز باندې مو د انټرمیډیټ ایکسل په 2م درس کې په تفصیل سره کار کړو چې د کاونټ فنکشن صرف هغه سیلز شمیري چې په هغې کې نمبرز وي، او د کاونټي فنکشن صرف هغه سیلز شمیري چې په هغې کې ټیکسټ، نمبرز او یا ایررز وي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي د ډي کاونټي فنکشن راواخلم، په ډیټابیس کې ورته هماغه د MP ډیټا راخلم کوما، په فیلډ ارګومنټ کې ورته د ایئر دپاره 4 ټایپ کوم، بیا کومه ورکوم، او په کرایټیریا ارګومنټ کې ورته دا سیلز انتخابوم قوسبند انټر،
ګورې دلته هم راته 129 راکړه. د دې year پر ځای ورته واپس ډپارټمنټ راخلم. انټر. په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم او په فیلډ ارګومنټ کې هم ورته د year پر ځای ډپارټمنټ انتخابوم. انټر. همدارنګه په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم او د year پر ځای ورته ډپارټمنټ انتخابوم. انټر. اوس که په دې سیل کې زه ورته چې د IT ډپارټمنټ تعداد راوباسه. انټر. دا 2014 به واپس ډیلیټ کړم او په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. کرایټیریا ارګومنټ کې ورته صرف هم دا 2 سیلز انتخاب کړم. انټر. په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم. دلته به هم ورته هم دا 2 سیلز انتخاب کړم. انټر. ګوره د ډیکاونټ فنکشن کې راته 0 راکړه ځکه ما درته ویل چې د ډیکاونټ فنکشن ټول هغه سیل شمیري چې په هغې کې نمبرز وي او د ډیکاونټي فنکشن د بلانک سیلز نه غیر نور ټول سیلز شمیري. ګوره ما ورته ډپارټمنټ کالم انتخاب که. په ډپارټمنټ کالم کې ما سره مکمل ویلیوز ټیکسټ دي نو په ډیکاونټ فنکشن کې راته 0 راکه. اوس که وغواړم چې یو آر ارګومنټ هم ورته زیات کړم مثلا زه غواړم چې د IT او سیلز ډپارټمنټس تعداد راته راکړي. په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. دا سیل به هم ورسره انتخاب کړم. انټر. په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم. دا سیل به هم ورسره انتخاب کړم. انټر. وایي چې د IT او سیلز ډپارټمنټ کې دومره ریکارډز دي. او همدارنګه که وغواړم چې معلوم کړم چې په IT او سیلز ډپارټمنټ کې تر ټولو کمه سلري څومره ده نو په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډیمین فنکشن راخلم. په ډیټابیس کې به ورته هماغه د MP ډیټا انتخاب کړم کوما په فیلډ ارګومنټ کې ورته چې ډبل کوټیشنز بیس سلري بیا ډبل کوټیشنز کوما او په کرایټیریا کې ورته دا 3 واړه سیلز انتخاب کړم قوسبند. انټر. وایي چې د IT او سیلز ډپارټمنټ کې تر ټولو کمه سلري دومره ده. او که وغواړو چې د IT او سیلز ډپارټمنټس د بونس ایوریج راته راوباسه نو په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډي ایوریج فنکشن راخلم. په ډیټابیس کې ورته MP ډیټا انتخابوم کوما په فیلډ ارګومنټ کې ورته د بونس لپاره شپږ ټایپ کوم کوما او په کرایټیریا کې ورته هم دا 3 واړه سیلز انتخاب کړم قوسبند. انټر. وایي چې د IT او سیلز ډپارټمنټس د بونس ایوریج دومره کیږي. یو بل آر کنډیشن هم ورته زیاتوم. مثلا زه غواړم چې د IT سیلز او مارکیټینګ ډپارټمنټس لپاره راته هم دغه ریزلټس راوباسي. په دې سیل کې ورته مارکیټینګ ټایپ کوم. انټر. په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. دا سیل به هم سره انتخاب کړم. انټر. په دې سیل کې هم یو ډبل کلیک کوم. دا سیل به ورسره انتخاب کړم. انټر. دلته بیا یو ډبل کلیک کوم. دا سیل ورسره انتخابوم. انټر. دلته هم یو ډبل کلیک کوم. دا سیل به هم ورسره انتخاب کړم. انټر. ګوره اوس راته د دې 3 ډپارټمنټس لپاره هم هغه ریزلټس راکړه. د بټوین کنډیشن لپاره په دې سیل کې ورته بیس سلري راخلم. دلته هم ورته هم دا بیس سلري راخلم. په دې لومړي سیل کې ورته چې ټول هغه ریکارډز راواخله چې د هغې سلري له 10,000 نه جګه وي او په دوهم سیل کې ورته چې له 15,000 نه ټیټه وي. انټر. اوس که په دې سیل کې زه ورته چې مساوي د ډیسم فنکشن راواخلم. په ډیټابیس کې ورته MP ډیټا راخلم کوما په فیلډ ارګومنټ کې ورته بیس سلري انتخابوم کوما او په کرایټیریا کې ورته دا سیلز انتخابوم قوسبند. انټر. ګوره 0 راته راکه ځکه په دې کالم کې د دې رینج عدد نشته. که زه ورته د 10,000 په 10,000 باندې تبدیل کړم. انټر. او 15,000 ورته په 1,00,000 باندې تبدیل کړم. انټر. ګوره د همدې رینج دپاره راته مجموعه راوویسته. د اینډ کنډیشن دپاره د دې بیس سلري پر ځای ورته د سټیټ کالم راخلم. انټر. د دې عدد پر ځای ورته FL راخلم. انټر. اوس ګوره د دې سټیټ ټولې هغه سلریز چې له 1,00,000 نه کمې دي د هغې مجموعه یې راته راکړه. همدارنګه که وغواړم چې د دې سټیټ نه غیر د نورو مکملو سټیټونو هغه سلریز یې راته جمع کړي چې د 1,00,000 نه کمې دي نو په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم. د دې FL نه مخکې ورته ګریټر دین او لیس دین ساین ورکوم. انټر. اوس ګوره د دې سټیټ نه غیر د نورو مکملو سټیټونو هغه سلریز چې له 1,00,000 نه کمې دي د هغې مجموعه یې راته راوویسته. همدارنګه که وغواړم چې د دې سټیټ نه غیر د نورو مکملو سټیټونو د دې ډپارټمنټس لپاره هغه سلریز جمع کړه چې له 1,00,000 نه کمې دي نو په دې سیل کې یو ډبل کلیک کوم
او په کرایټیریا ارګومنت کې ورته دا مکمل سیلز انتخاب کړم انټر. اوس ګوره د دې سټیټ نه غیر د نورو مکملو سټیټونو د دې ډیپارټمنټس لپاره راته هغه سیلریز جمع کړي چې د 1 لک نه کم دي. همدارنګه وایلډ کارت هم ورته استعمالولی شو. مثلا که د مارکیټینګ پر ځای ورته زه MAR ټایپ کړم او بیا ورپسې اسټریسک ورکړم انټر، ګوره هماغه ریزلټس به راته راکوي. په وایلډ کارتس باندې مو د انټرمیډیټ اکسل په 11 درس کې په تفصیل سره کار کړی و. که وغواړم چې صرف د فلوریډا ارقام دې جمع کړي دا ساینس به واپس ډیلیټ کړم انټر. اوس ګوره د فلوریډا ارقام راته جمع کوي. دلته که GA هم ورسره ټایپ کړم انټر. اوس به راته د دې دواړو سټیټونو د دې ډیپارټمنټس ټولې هغه سیلریز جمع کوي چې د 1 لک نه کمې دي. د همدې کنډیشنز لپاره زه غواړم چې تر ټولو لوی عدد راواخلم. په دې سیل کې ورته چې مساوي د ډیمکس فنکشن راخلم، ډیټابیس کې ورته MP ډیټا راواخلم، کومه ورکوم. په فیلډ ارګومنت کې مثلا د بونس کالم نه تر ټولو غټ عدد راخلم، بونس ورته انتخاب کړم، کومه، او په کرایټیریا کې ورته دا مکمل سیلز انتخاب کړم، قوسبند انټر. وای چې د دې ډیپارټمنټس د دې سټیټ چې سیلری له 1 لک نه کم وي تر ټولو زیات بونس دومره کیږي. د ډی پروډکټ فنکشن د سم پروډکټ فنکشن په شانتي د دې کنډیشنز لپاره چې څونه عادت پیدا کړي هغه مکمل عادت په یو بل کې ضربوي. په سم پروډکټ فنکشن باندې مو د اډوانس ایکسل په 2 درس کې په تفصیل سره کار کړو. په دې سیل کې ورته چې مساوي ډی پروډکټ ډیټابیس کې ورته MP ډیټا راخلم، کومه، په فیلډ ارګومنت کې ورته بیس سیلری انتخابوم، کومه، او په کرایټیریا کې ورته دا مکمل سیلز انتخاب کړم، قوسبند انټر. ګوره د دې کنډیشنز لپاره چې څونه عادت پیدا کړه هغه مکمل په یو بل کې ضرب کړه. د ډیور فنکشن د مکمل اعداد وریانس راوباسي. په وریانس او سټینډرډ ډیویژن باندې مو په سټټیسټکس کې په تفصیل سره کار کوو. په دې سیل کې مثلا ورته چې مساوي د ډیور فنکشن راخلم، ډیټابیس کې ورته MP ډیټا راخلم، کومه، په فیلډ کې ورته بیس سیلری انتخاب کړم، کومه، او په کرایټیریا کې ورته دا مکمل سیلز انتخابوم، قوسبند انټر. ګوره د همدې کنډیشنز په بنا باندې راته د بیس سیلری وریانس راوویسته. د ډیټابیس فنکشنز باره کې همدومره وو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.